ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوی یم. څنګ کې مې ناست دی سابقه ایم پی ای خالد خان. خالد خان د زیم ریخایشي او په دغه سیمه کې چې په تېره ډېر سخت حالاتو کې دوی ایم پی ای نو خو نن موږ کومې خبرې کوو نو دا نه چې د په مخ پی کوو. هر سړی د دې نه انکار نشي کولی چې د دې علاقې خو په آزاد حیثیت وي په تېره الیکشن کې او خو د پارټۍ نو مضبوط امیدوار و او آینده چې کوم دی په ماضي کې خو په 400 کې موږ په خلقو باندې نظر اچو نو خپل پڼ چې هغه ته لیب شوي نه دي هغې ځای په ځای لګولي دي نو هغه دغه خالد خان ایم پی ای دي چې هغې کې د کالجونو په مد کې د سړکونو په مد کې او داسې په نور حالاتو باندې ګرانو کتونکو نن به ډېر خلک مام ګوري ما به م اوري ځکه چې 40 کاله ما په دې ضلع کې صحافت وکړو. دوه قام پرستې ډلې دي ښه خدمت هم وله کړي دی او بیا به یې ورله کوو دغې نه م انکار نشته خو نن د هغه ټولو دپاره چې په هغې کې دغه خالد خان ایم پي او په داسې موقع باندې خلکه د خلکو ښه کار ستایي او خو نه کوې نو دا نمک خرامي م شوه احسان فراموشي م شوه په دې ټوله ضلع کې دغه یو ایم پي ای چې زما یو کار کړی دی بس وړوکې دی غټ دی احسان یې منم په دې ټول صحافت کې په 40 کاله کې چې کار مې ورته ویلي بلکې دا نه یو ځای کې ناست وم او ټلیفون یې راپسې وکړو چېرته او په هغې کې زه چونکې د پي ټي آی په هغه ناقدینو کې راځم ما به ډېر زیات تنقید کوو خو حق ادا کړی دی نن د هغه سیاسي خلکو وړاندې م دا وایم خو نو یوازې ما ته نه په دې علاقه کې ډېر زیات روزګارونه ورکړي دي او خلک هم ترې خوشحاله دي خو چونکې اوس د پی ټي آی کې په دې سختو حالاتو کې چې خالد خان څنګه ولاړ دی دې وخت کې دا تحصیل تنګي چلی ضلع چلی کم خلکو باندې چې پایارو شوې هغوی دپاره یې منډې تړلې واخلې ځکه چې خاندان یې بیروکریټ دی خپل تعلق استعمالوي ډېر خلک یې د پایارو نه بچ کړل او د دې نه م انکار نشته چې چولډ ظلم ورسره روان دی زیاتې ورسره روان دی سبا خو هم د دوی م پیشي ده بله ورځې م پیشي ده یو ځای نه وځي په بل ځای کې پایار کوي نو خالد خان د شرافت نه ډک سیاست کړی دی د ټوپک سیاست یې نه دی کړی ځان له ګرځي په دې علاقه کې به راتلونکي وخت کې ډېر غټ غټ سمګلران ودرېږي الیکشن ته خو خالد خان دا د عوامو په زړه کې دی خو هغه په هره پارټۍ کې وي دا نه چې هغه دا خبرې زه ځکه کومه چې زه خپل حق ادا کوم چې ښه سیاست کې نو خلکه به دې ستایي د بعضې خلکو پرچار نه وي بعضې خلکه په داسې موقعو باندې روزي چې الیکشن وشي بیا حجرې شړې شي بیا غیب شي خو دا کالو سر چې کوم دی د حجره مه باته د ټیم مو او کار یم روان دی او ترونو بچي خپل رشته دار دا ټول ورسره لګیا دي ما صرف مختصر خالد خان په روانګۍ کې اوس هم په حجره کې ورسره ډېر کسان ناست دي رالمه نن ما وی چې یاره دا خپله کومه دا کوم خبره اترې مو کوم خلکو ته ووایم چې 40 کاله صحافت کې تاله سیاسي خلکو څه وکړل خو یو سیاسي پارټۍ راله څه کړي وي ما به وله ډېر څه کړي وي لا ډېر مې قرضدار یم دي دا ډېر ایم پي ایګانو ایم ان ایګانو په دې 400 کې چې کوم دي ښه ډېرو داسې دي چې هغه خر شو خالد خان کمیشن لحاظ سره یا داسې تر اوسه د کرپشن لحاظ سره یا داسې بېځایه ټرانسفر پوسټنګ لحاظ سره یا داسې سیچو ګیله کړې یا داسې ایسي ګیله کړې یا داسې د بلې محکمې نه د دغه قصې نه بس ورته وایي صاحبه دا کار کول دی او جایز کار کول دی خالد خان ډېره زیاته مننه کوم ډېر بحث مباحثه د باندې کېږي دا زما اړه غوښتل چې ما وي زه خبرې مو کوم حق مو ادا کړم هغه ماضي مو او نن هم چې کوم دی نو نن چې د ضلعې د خلکو د سره کومه مینه ده نو واقعي د دغه نه م انکار نشته دی خو د اف آی آر دي ورځ تر ورځه لکه د فیوچر هم پته نه لګي چې کوم ځای کې بانډی او څه به کېږي دې ته هم څه حکمت عملي ده بسم الله الرحمن الرحیم الف خان شیرپو ستاسو بهحد مشکور یم شکریه ادا کوم او ستاسو احسان هم منو چې کم از کم په خپله رالې او د تحصیل تنګي حوالې سره یا د ضلعې حوالې سره انفارمیشن خو تاسو ډېرې خو زموږ چې کوم دغه منډې دي یا اف آی آر دي یا نور ستونزې دي هغې تاسو معلومات کولو لپاره زما سره رابطه کولو یا د راتګ ډېره مهرباني څنګه چې تاسو ته پته چې کله د 9 مهینې پس دا واقعیت شروع شوي نو دا حقیقت دی چې په هر ضلع کې په هر تحصیل کې او په هر ځای کې چې کوم د پی ټي آی ورکر دی په هغوی باندې یو کریک ډاون شروع شوی دی اف آی آر یې پکې ډېرې دي په موږ باندې ما باندې تقریبا پکې د تنګي تاڼې والا د پړانګو والا د 400 والا او د انټي کرپشن والا اف آی آر شوی دی
او پر دې دوه FIR کې چې کوم دی په تنګي کې او په چارسه کې خو زما بس یو 2 ورځې په جیل کې تېرې کړې BBM پکې کنفرم نشو خو په ریګولر بیل باندې وروتو. اوس هغه نور کې چې کوم دی تقریبا تاریخونه لګېږي بدلیږي را بدلیږي په انټي کرپشن کې سبا دی خو خدای شته چې لکه مخکې خو دا سیاسي دغه خو لکه سړی کوشش هم کوي محنت هم کوي او غواړي چې یو سړي ته مخکې د وړاندې مکمل شي خو دا په پارټۍ باندې سخت وخت راځي او سخت وخت چې کله سړی سټینډ والي نو هغه ضمیر مطمئني نو FIR هم هغه ټولو خلکو ته پته ده د پاکستان بچي ته پته ده دا کم چې ادیه دغه ته په ججان ناست نو هغوی ته پته ده چې بوی دا FIR چې کوم دي دا فیک دي جعلي دي زیاتې دی خو بس د هغوی مجبورۍ نه بس هغه یو سیستم روان دی چې کم از کم هغه د سټیټ هغه شی فالو کوي لګیا دی خو موږ پکې انشاءالله FIR دي کېږي مو ښه پکې فیس کوو مرګري زمونږ خپل بذات خود زما پکې دونه صدقه نشته لکه که FIR یو که جیل یو که دغه زما بالکل دغه خو زمونږ دا کوشش چې موږ کم از کم په دې دونه کرایسس کې موږ خپل تنګې تحصیل چې کوم دی ډېر حده پورې مرګري چې کوم دي سیف کړل جیلونه هم پکې وخوړل موږ د هغوی لکه په دغه خبرو باندې بالکل لکه خو موږ د هغوی سره همدردۍ نه وي حده پورې د کچرو پورې د تانې پورې د جیله پورې او ډېر حده پورې لکه څومره سخت چې په نورو ضلعو کې راغلي نو زموږ په چارسره کې بیا خصوصا زموږ تنګي تحصیل کې هغه شان کې حالات نارمل وو دا د الله تعالی احسان و چې بس موږ هم پکې سره خلو کړو او مرګري هم بچ کړل. خالد خان لکه د دې وخت کې چې د PTI لکه د دې نه زین کار کولی شي مونه ته بل څه کولی شي چې پاورفل پارټي د دې وخت کې او عوام غواړي چې موږ اوټ واچو تاسو خپل مستقبل کې سیاسي لکه دوی خو د 8 فروری یادې چې الیکشن به کېږي نو بیا خو دومره موده نشته دی نو داسې مورو چې د دوی کوم انتخابي نښه ده د هغه به نه وي په راتلونکي الیکشن کې نو راتلونکي الیکشن کې څه اراده ده او قوم ته څه وایي خپل ورکر ته؟ یاره څنګه تاسو د انتخابي نښې خبره کوئ دا خو الریډي هغوی الیکشن کمیشن یو پری واخیسته چې عمران خان سایفر کې سزا شوی دی اوس دا چیرمن نشي پاتې کېدی او دا انټرا پارټي الیکشن چې مخکې کم شوی دی دا ټیک نه دی شوی نو خو بس هغې نه پس بیا زموږ بیرسټر ګوهر چې کوم د انټرا پارټي الیکشن وشو او هغې چې کوم هغه ډاکومنټس کوم چې د ریکوایرمنټ یې هغوی په الیکشن کمیشن کې جمع کړل نو انشاءالله د بیټ نښې خو ماته صدقه نه ښکاري چې کم از کم بیټ د زموږ نه واخیستلی شي او بله خبره دا ده چې زموږ په راتلونکي وخت چې کوم دی همدغه PTI چې کوم دی هم د دې پارټۍ نه به سیاست کوو بل په نن سبا په دې ملک کې که ته وګورې واحد دغه پارټي ده چې لکه زموږ لیډرشپ چې کوم دی هغه موروثي سیاست نه دی کړی د هغه څه زوی ورور څه ماما کاکا نشته بیرسټر ګوهر خو 2 کاله کېږي یا 3 کاله کېږي چې پارټۍ ته راغلی او د بونیر دی د پښتون دی او هغه زموږ چیرمن شو بله خبره دا ده چې لکه اوس دا 3 کاله کې کوم په دې مرکز کې حکومت د PTI پاتې شو نو که ته وګورې عمران خان خلک به هر څه وایي خو پښتون یې پروموټ کړی دی پښتون له عزت ورکړی دی ستا پرنسپل سیکرټري پښتون ستا سپیکر پښتون ستا ډیفنس منسټر پښتون ستا کشمیر منسټر چې کوم دی پښتون ستا سټیټ منسټر چې کوم دی لکه خپل پارلیماني دغه چې کوم علي محمد خان دا پښتون کمیونیکیشن منسټر چې کوم دا پښتون نو زه ته هم چې لکه څونه پښتانه چې کوم نو تقریبا هغه کوم چې کریم منسټر یې هغې د پښتنو له ورکړی وی نو زه وایم چې کم از کم پښتنو له سړی عزت ورکړي پښتنو ته درانه ګوري نو موږ له هم بیا پکار چې کم از کم دغه د پښتنو چې څوک عزت کوي نو هغه خلک چې کوم دی د هغوی ملګرتیا کول هغه پارټي چې کوم دی خالد خان په دغې خو خبرې نه کوو پښتنو له عزت ورکړو خو پښتنو بیا صوبې له څه ورکړل خلکو له څه ورکړل قام له څه ورکړل څه داسې وکړو خزانه یې کوم دی ته ورسوله خو دا کومه ګیدړسینګې وه درسره چې تا په خپل حلقه کې خپل کار چې کوم دی ډېر برقرار وساته خو زه د 400 تا سره نور امپیګان او امنیګان په مقابله کې کوم 0% دغه دی داسې د نورو ضلعو هم دا کار دی کارونه ونه شو موږ به صرف نارو پسې دې پسې خو نه ځو خلک ترقي هم غواړي خلک روزګار هم غواړي زه نن برملا دی خلکو ته وایم چېرې په دې 400 کې خو ما د نورو خلکو هم ډېر خدمت کړی چونکې ستا همېغه شان خدمت نه کړي د څونه وخت حکومت کړی دی نو موږ دې ځای ته داسې کم راغلي وو ځکه چې موږ په هغه بیا به هم چې هغه په مخالفت کې وو لګیا به وو که نه خو داسې لکه کوم وجوهات دي چې دلته کې خو پنډونه راځي او غټ غټ پنډونه غیب شوي دي یاره الف خان وروره د خپل زه خو به د MPA لیول باندې خبرې کوم د مرکز د لیول نه لکه ما ډېر داسې سړکونه ولیدل چې هغه ته تاسو رسېدلي یا د MNA د لیول نه زه نه پوهېږم چې د هغوی پروسیجر فنډ ښکته راوستل یا د هغې پروسیجر یا څه دغه هغې خپل خو لکه ما ته خو پته نشته خو زه به د خپل MPA خبره وکړم ګوره MPA ته تقریبا 3 قسمه فنډونه میلاویږي 2 قسمه سوري یو هغه میلاویږي چې کله جون کې بجټ کېږي او تا له تقریبا هغه ته کوشش وکړي چې په ADP کې خپل سکیم ریفلیکټ کړي
خو هغه سکیم ریفلیکټ کول چې کوم دی هغه مختلف ډپارټمنټ دي لکه کوم اریګیشن هم شته، پبلک هیلث هم شته، CNW هم شته، اګریکلچر، نور ټول ډپارټمنټ کې ته خپل د حلقې ضرورت سړی وګورې اکشن یو سکیم پکې ریفلیکټ کړي. نو هغه ایفورټس کول دي چې به ته خپل ذاتي ایفورټس هم کې، CM له به هم ځې، منسټر له به هم ځې، او ذاتي به هم کوشش کوې چې کم از کم سیکټري لیول باندې سې اپروچ یا د ACS په لیول اپروچ وکړې، ځان له پکې هغه سکیم ته په ADP کې راولې. بیا چې کله ADP پاس شي نو دې کې تقریبا امبریلا ټایپ سکیمونه چې لکه کم از کم هغه د صوبې دپاره هغه به چې د حکومت لکه هغه به ډسکریپشن د CM هغه CM چې کوم دی بس هغه CM بیا تقسیم کار وکړي، بس هغه سړي هغه هم د سړي په باندې منحصر چې څونه CM سره تعلق ښیي یا خپل اپروچ استعمال کړي یا دغه باندې هغې. خو بل لکه زمونږ امپیاګان ټول دغه دوه شیونو ته پراته دي، خو دې کې مین شی چې کوم دی هغه چې په خپل محنت به کې هغه یو سکیم ریوایز کولی. زه به تاسو اوس ویم چې کم از کم زما یو سکیم چې زه به د هغې مثال درکړم دله چې د تنګي بوچي پول نه شروع شوی د ګنډیري پورې او د ګنډیري نه واړه تقریبا د صحرای پورې دا یو سکیم هغه بیا ما ریوایز کړو. دا تقریبا څه د 200 میلیون سکیم هغه چې ما ریوایز کړو نو هغه سکیم تقریبا ما 500 میلیون ته ورسو. هغه به بیا د ګراوند لکه هغې لکه ډېر کم خلک پوهېږي، هغه به د ګراوند د سب انجینر نه هغه لکه یو ډایرکټ به راولي سکیم زه ریوایز کوم، خو هغه ته صرف سیم هسې هر چا له هغه ډایرکټ ورکوي، خو بیا هغه کې یو محنت وي. هغه به ته د ګراوند نه واپس چې کوم دی هغه شی روانې او هغه چې کوم دی لکه د هغې نه سب انجینر نه شروع شو، SDO نه بیا XCN او بیا SC او بیا چیف او بیا سیکرټري او بیا سیکرټري فاینانس او بیا ACS او بیا واپس CM او بیا دغه دا ډېر غټ لمبه چوړه پروسس دی، خو دغه محنت هم غواړي او دغه شی چې کوم دی لکه هغه به ته ګراوند ریالټي به ورته ښیې. لکه ما ته چې 200 میلیون سکیم د بوچي پول نه واله ګنډیري ته او د ګنډیري نه واله سرې ته هغې څخه بیا چې ما کوم سکیم ریوایز کړو نو هغه د ګنډیري نه ما بوتلو خنجري ته، بیا د بوچي پول نه چې کوم دی هغه سکیم مې دغه کړو نو اوس د نیر په غاړه به راځي چندروډاک ته او د چندروډاک نه بیا سوزي جندي رحمان شاه کړي ته بس هغه لینک چې کوم په کلو کې روډني نو تقریبا هغه بیا داسې کوي چې هغه جسټیفای کولی چې کوم ځای کوم د سره ټچ کېږي. نو خو دا دغه دی چې لکه دا ډېر محنت هم غواړي او دا داسې زر نه کېږي چې بس دا کم از کم دا یو سکیم چې ته ریوایز کړې دا کم از کم 5 شپږ میاشتې هم غواړي، کال ته هم ورسېږي، خو ته بس حوصله نه بایلې. خو دې سیند زموږ نه ډېر خلکو خوړل دی نه یاره او تاسو هغه داسې څیزونه لګولي چې هغه تېرې مرګ له خوله د هغه جنګلي نه نه صاحب هغه داسې کار دی زما خبره وره دا خو لکه د دوی ورله خپل یو دغه ورکړی دا خو د اریګیشن والا خپل یو فیزیبیلیټي رپورټ جوړ کړی، بیا ورته دغه ورته وایي چې بیا موږ له د څوکو چې کم از کم یو خو د نیر د اکسیډنټونو یا د خلک چې کوم د نیر ته پرېږدي د هغې موږ څه مخنیوي وکړو. دا خو په کار چې کم از کم سړی دغه د مونډۍ نه راول تر د تقبل ټکره پورې جوړ شي نو په هغې باندې خو تاسو ته پته ده چې هغومره پیسې پکې نه چې کم از کم دی خو ځان له یو PC1 هغه دونه جوړ شي چې بیا پکې هغه سړک پاتې کېږي او صرف دغه به وشي. خو موږ پکې دا کوشش وکړو چې کوم دی کې بازارونه یا سکولونه وي لکه چې دغه ځای هلته رش هم ډېر زیات وي لکه دغه مغې نو دغه ځایونه موږ سیف کړل پکې او انشاءالله که خدای پاک مقرره کړل نو ستاسو کومه خبره چې دا ضروري ده انشاءالله نور به هم دې باندې دغه ریلینګ لګوو. پس څنګه چې د انټرویو نه پس بلې FIR وشي چې بیا خالد خان ووته مخې ته بیا یو خبره نه FIR لکه دا یو خبره کومه چې د 9 مهینه پس چې کوم دی لکه زموږ په PTI کې خامخا هرې پارټۍ کې انټرنل چې کوم اختلافات وي او اکثر بیا بل څه لکه دغه ساتي خو د 9 مهینه پس زموږ په پارټۍ کې چې کوم دی تقریبا ډېر حده پورې اختلافات هغه شي نه کم شو، یو بل سم یو انډرسټینډینګ پیدا شو، کوارډینیشن هم پیدا شو، مینه هم ورسره پیدا شو، په ټیم ورک باندې لګیا اوس کار کوو. خو دلته کې اوس هغه خلک چې محمود خان پرویز خټک د خلکو سترګې هغې ته دي، سیاسي پارټۍ هم هغې ته نظر ساتي چې موږ سره به دوی څنګه کښېني، مذاکرات په څنګه وکړي. نو دا خو د دې صوبې چې کوم دی یو دوه ستنې وې که نه دواړو له ډېرې عزتونه ورکړو، وزیر اعلیګان پاتې یاره بالکل هغې چې هېڅ شک نشته چې کم از کم د دې صوبې دواړه ستنې مې د PTI هغوی له ډېر غټ عزت هم ورکړی او تقریبا لکه د دې صوبې فیصلې چې کومې دا به اول به په محمود خان او د پرویز خان په دغه باندې به کېدلې په مشاورت سره به کېدلې او حقیقت کې چې یو ټیم ورک ورسره زموږ هم پاتې شوی، موږ له یې عزت راکړی، موږ هم ورله ښه عزت ورکړی دی. خو دا یو خبره کوم چې یو سړی مرغۍ چې روان وي د سیله چې جدا شي نو سیل پرې نه خرابېږي هم مرغۍ خرابېږي او انشاءالله PTI چې کوم خپل ووټ بینک دی د PTI چې کوم ملګري په خپل ځای باندې په سټینډ باندې PTI سره ولاړ دي، ښه کلک باندې ولاړ دي او دا خو هره که څوک بدلېږي یا څوک تلیم دي نو که تاسو وګورئ نو هغه خلک لا نه لرل چې کم از کم د خلکو مخکې دا توقعات و چې دوی دا نن سبا PTI چې کوم دی محمود خان هم لاړو، پرویز خان هم لاړو، هغه سږ کسان په هغه تازه ورځ کې امپیاګان لاړل یا MNA لاړل، د هغې نه پس څوک تلي نه دي او ټول چې کوم دی PTI څخه په ایماندارۍ باندې ښه مضبوط ولاړ دي او انشاءالله دا به ته ثابتوي او تاسو مونږ نه ښه پوهېږئ، تاسو صحافت کوئ د چارسدې نه تاسو تقریبا د ګوټ ګوټ نه واقف یئ چې تاسو وګورئ نن سبا په دې چارسده کې چې په کومه حلقه ده
که هغه ان پی سره راځي نو پی ټی آی ورسره په مقابله کې راځي، که جمعیت سره راځي نو پی ټی آی ورسره، که کیو ډبلیو پی سي هم پی ټی آی ورسره. نو پی ټی آی پی په دې چارسده کې په یو حلقه کې نشته دي. خالد خان ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، ډېرې خبرې کیږي خو بس مختصر صرف دې لرالمه چې یوازې زمانه د ډېرو صحافیانو کار یې کړی دی، خو زه به واحد صحافي یم په دې پښتونخوا کې چې نن سبا د صحافیانو سره ډېر سیاسي پارټۍ ورسره ډېر احسانونه کوي، ډېر خدمت وله کوي، ډېر کار کوي. خو موږ ډاګیزه خبره په دې وکړه چې زموږ بعضې پاټو سره ډېر نږدې تعلق دی، ناست یو ورسره هر وخت، خو چې کله م ورته د کار ویلي دي نو انګه بنګه یې کړي دي، غټ بچی لاس کې راکړی دی او بیا یې راله څه نه دي کړي. نو په دې وجه باندې هم چې 400 د یوې سیاسي پارټۍ را باندې احسان نشته. البته د خالد خان دغه احسان ما برملا دی خلکو ته وړاندې کړه چې دا یو کارکوونکی سړی دی او دا نه چې په تا باندې احسان کوي یا درته وایي چې ما دله کار کړی ګینې په 5 کالو کې وله بیا راغلی م نه یم. خو نن مې دغه حق هم ادا کو او راتلونکي هم انشاءالله لګیا به یو. خالد خان دې وخت کې په 400 کې په دې سختو حالاتو کې په غم خادو کې په میدان باندې په تاڼه تحصیل کې په جرګو مرکو کې د دې دومره پرشر چې کم دی د حجرې نه د پټ نه که دا دوی چې کومې خبرې وکړئ واقعي چې یو ځای دي خو ډېر لوی لوی لیډران د پی ټي آی دې وخت کې کناره کش دي، په میدان نشته، په حجرو کې هم نشته، غیب دي. نو دا د پښتونخوا د ټولو هغې خلکو دپاره یو مثال وړاندې کومه. ډېره زیاته مننه کوم زموږ تعاون او مرسته به ورسره وي. ګرانو کتونکو موږ دا بعضې خبرې کوو صحافي سره دا خبرې ضیب نه کوي، یاره دی خو داسې کوي داسې کوي، خو زه دغې خلکو ته وایم چې ښه کار څوک چا سره وکړي نو هغه نه هېرېږي او چې په داسې موقعو یې یاد نه کړي نو زه بیا وایم چې د احسان فراموشي ده. خو نن ما سره دا نور څومره سیاسي پارټۍ دي ډېر خدمت مې وله کړی. دا زه د ډېر دړه د څوک نه ویم چې کار د نوالي او دوکې د سره کوي پراټ کوي، بیا چې هلته کې ورسي لکه د پیریانو به په فیسبوک باندې ویني، بیا چې هلته ورځې نو ټیم به ته اخلي. دا داسې سړی دی چې د ګریوان هم نیسه، سپورې ستغې هم ورته وایه، په دې حجره کې داسې خلک راځي. نو دوکه کېږئ مه او خپل وخت مه ضایع کوئ چې بیا ورپسې ګرځئ. ډېره مننه، خوشحاله